السلام علیکم زیم عادل نیاز تاسو ګورئ خیر پښتونخوا نیوز نتورک نن تاسو لپاره موږ یو مهم ایشو راوړی ده اصغر چیما صاحب چې اډمن دی د آینه د کلتور یو ویب پاڼه ده او د هغې یوټیوب چې کوم پیج دی اصل کې دا چې کوم دی یو کریټر دی د فیسبوک کریټر دی او د یوټیوب کریټر دی نو پهله خو تاسو ته ویلکم کوم اصغر خان بھائی ډیره مننه ستاسو په شیشه چې کوم کتونکي موږ ته ګوري د هغوی هم ډیره مننه چې هغوی خپل دونه قیمتي ټایم خراب کو زموږ دا ایشو ګوري او ستاسو دا خبرې اوري صحیح موږ به اول راشو ستاسو د ایشو ته که تاسو موږ ته بیک ګراوند راکئ چې تاسو د انټرویو څنګه واغسته تاسو ته اول رابطه د جینې وکړه تاسو د رابطه انټرویو حوالې سره جی بالکل ما سره لومبی کانټیکټ چې کوم دی نو د جینې په خپله باندې کړی دی چې تاسو راشئ او زما د اواز اوچت کې د خلکو ته یې راوچت کې چې ځکه چې زما سره بېانصافي شوې ده او زه د هغې نه پس بیا تللی یم او د هغوی سره ما په دې باره کې ما چې ډېر کوم خبرې اترې کړي صحیح تا ته دا احساس و چې دا انټرویو چې تاسو کومه کوئ دا به حساس وي دې کې به دا مسایل مخې ته راځي دا کوم مسایل چې اوس تاسو ته مخې ته راغلي دي دا احساس تاسو ته د انټرویو نه مخکې و احساس خو به ما ته هله و چې کله ما سره د هغوی خاندان نه شامل په دې خبره کې زما سره د هغې خاندان ټول شامل و د هغې پلار د هغې رور د هغې مور او بل احساس به زه د کمې خبرې وکړم چې یو جینۍ په خپله وي چې زه مخ ښکاره کوم لکه نن سبا خو ټوله خبره دغه ده که نه چې د مخ ولې ښکاره کړی دی نو مخ ښکاره کول دا زما په وجه نه دي شوي دا د هغې په مرضۍ شوي دي او دا خبره زه بار بار کوم چې انشاءالله دا به زه د خلکو ته څرګندوم صحیح بل دا راته ووایه چې په تا باندې په سوشلیزه توګه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات غټ تنقید روان دی د دې تنقید تاسو څه ګڼئ خلک وایي چې بھائی د چې کوم دا ویډیو کړې ده او د دې جینۍ چې کوم دی دا فیس سټرکچر ښکاره کړی دی او بیا د پکې د اردو ژبې استعمال کړی دی نو چونکې د پښتو ژبې او د پښتنو خلکو د پښتو د کلتور او د صحافت چې کوم دی بېعزتي کړې ده تاسو دې باره کې څه ګڼئ دا خبره خو بالکل غلطه ده ځکه که چېرې د جینۍ ښایسته نه وي او د دې مخ ښکاره نه وي نو بیا به داسې مسله نه وه خلک په دې تاو دی په دې تنده دی په دې غوسه دی چې یا خدای پاکه ته اصغر چیمه دا کور ولې نه دی شو کړی د پلار نوم ولې نه دی شو کړی د ځای نوم ولې نه دی شو کړی د دې جینۍ سره اصغر خپله باندې دغلته کې ناست دی موږ یې نینو زه دا خبره بار بار کوم د دې خلکو سره دا احساس نشته د پښتو د کلچر احساس نشته دی د پښتو کلچر احساس زما سره دی زه دا نه یم چې زما سره نه دی زه خپله خور خپله مور لرم خو په دې ټیم کې لکه د دې د وینا مطابق ما د هغوی په مرسته باندې د هغوی په توګه باندې ما کار کړی دی چې هغې ووایي چې زه په دې خپل کولو چهره باندې زه خلکو له یو میسج ورکول غواړم نو که په ما باندې یو سړی تنقید کړي نو دا به هسې په زور خبره وي ځکه چې زه څه یم چې زه به د یو جینۍ نه د هغې به زه مخ ښکاره کوم او زه به یو پردي کور ته ورځم دا خو غلطه خبره ده دا مطلب دی چې دا که څوک په ما تنقید کړي نو دا هسې په زور خبره ده او تاسو په دې کیس کې څه انویسټیګیشن کړی او میبي دا حقیقت نه چې دا کور کې یوازې ده دا زه هغه بزرګ ته وایم دا ټوپی چې په سر کې او د ځان نه بزرګ جوړ کړي او راکیني او په ما پسې خبرې کړي دا خبره زه بار بار کوم که چېرې دې جینۍ له لکه ما نقاب اچولی وي که نه او دا یوازې وي زه قسمیره د وایم د روجې په خوله باندې راته قسمیه وایم چې دا نن چې څومره تنقید دی د دې په تربل به په ما باندې تنقید و چې دا د خو مخکې کولې ډرامې دا د خپل پروموشن دپاره یو ډرامه کړې ده زه شکر وباسم په دې باندې چې د جینۍ زما سره اتفاق وکړو هغې چې کوم دی په خپله باندې مخ ښکاره کړو زما په دې کې الله پاک چې دی نو سپورې وستي و کنی نه که د جینۍ مخ پټ وي او دا یوازې په یوازې باندې دا انټرویو ما کړی وي بیا خو به خدای خبر چې خلکو به ترې څه جوړول عام چې کوم وګړي دي د هغې دا خیال دی چې کوم جرنل میډیا د الکترانیک او پرنټ میډیا دا د سوشل میډیا هغې دا سوچ نه کوي چې دا سوشل میډیا صحافي دی خو چونکې دا خبریال دی نو تاسو د خبریالۍ په حوالې څه ایکسپیرینس شته څه ډیګري چونکې په دې ملک کې خو دغه نظام نشته چې مطلب د ډاکټر دپاره د MBBS ډیګري ده نو دلته د صحافیانو دپاره د خبریالانو دپاره د جرنالیزم ډیګري چې په جرنالیزم کې ماسټر وکړي یا MA جرنالیزم نو تاسو څونه کوالیفیکیشن کړی دا درته ووایي کوالیفیکیشن خو زما FA دی او بله خبره تاسو د صحافت وکړله نو زه صحافي نه یم زه سوشل انکر یم
بل زه دا لکه په سوشل میډیا باندې چې څومره خلک هم کار کوي دا یوم رجسټرډ نه دی دا یوم صحافي نه دی که په صحیح معنو راته ووایم ما صحافي دا فیلډ نه کوي ولې یوسف جان لالا چې کم دی نو ړمبې چې کم دی هغه پیسې اخیستلې 2 لک 1.5 لک روپۍ تنخواه اخیسته نو هغه د صحافي په شکل باندې و چونکې هغه نن یو خپل پیج چلی یو خپل وړوکی شان پیج چلی څنګه چې زما پیج دی نو نن زما د یوسف جان او د نور خلکو پیجونه په یو لیول باندې دي او زبا یوسف جان لالا یا داسې خلکو ته بس الله والا خلک ویم لالا د خپل چینل د خپل پیج دا زه په فی سبیل الله کې دوته پریدم د راشي په دې باندې دی فری کار کی خلک چې وی د یوټیوب نه انکم راځي زه ته دعوت ورکوم راشه زما پیج والا تی ځان له چلاوه نه زما پشان او زما پشان مهنت کول په دې سوشل میډیا باندې قسم په خدای کو یو سوشل ورکرون کی زه په 24 غنټو کې صرف 4 غنټه خوب کوم سوال نه پیدا کیږي صحافي چې کم دی لکه اصل مانو سره چې کم صحافي وي هغه په سوشل میډیا د سره کار کینا او مونږ چې کم یو نو زمو په ذریعہ باندې د یو کور کفاله کیږي لکه زما په شانته ډیر زما په شانته زما رونه راوتی دي هغه دا کار کوي لکه د خلکو سره مرسته کوي د خلکو ډونیشن نازي هغه اوري او هغه الته کې رسي نو زوی مچ ولې لکه هغه صحافیان چې کم دي هغه هم دا پکار دي چې د سوشل میډیا ځان له واړو پیجونو کولو کې او دا شانته مایکونه دي جوړ کې ګرځي دي کنه دویم نمبر تاسو د لوګو خبرو کړله سوشل میډیا او داسې آزاد میډیا ده چې دې څوک په موبایل باندې استعمالولی شي څوک په کیمرا باندې استعمالولی شي دویم نمبر خبره د لوګو ده نو لوګو دا د هر پیج والا یو خپل پہچان دی د دې لوګو دا مطلب نه چې بس دا ما تماچه راوغسو په تامي ونی ولو ته ګوره غږ نشي کولای نه د دې دا مقصد نه دی د دې لوګو مقصد صرف دا دی چې دا زما پیج دی دا زما چینل دی د دې یو پہچان دی نور رجسټرډ یو چینل هم نشته څومره چې دی کده یوسف جان لالا چینل دی او کو طاهر خان لالا چینل دی د چا چم دی د دې یوم رجسټریشن نشته دی دا صرف د انکم د پاره دی زما چینل ز په داوا سره دا خبره کوم چې په خدای قسم کو زما د چینل نه ما تر اوسه پورې 1 روپۍ هم ګټري او یار لته ناراضي د طاهر خان یو ویډیو وایرل شوی و چې هغه په تاسو باندې دا تاسو باره کې دا خبره وکړه چې تاسو چې کوم دا فندینګ راځي کنه تاسو وهي ځان لا او تاسو چې کوم دغه چې کوم نمبر دی د کم کس تاسو انټرویو کوي دا غي نمبر تاسو په سوشل میډیا نه ورکوي او هغه فند چې کوم تاسو راځي او هغه تاسو خورد بورد کوي تاسو دغه باره کې سوای طاهر لالا چې کومه دا خبره کړې ده وی که زه دغه پشان دا خبره وکمان زما حیثیت به څه پاتې شو دا خبره کی چې د نمبر نه ورکي زما په چینل یو ویډیو دی ماته داسې ثابت کی چې په هغه کې یا نمبر نیوي یا کول والا په خپل زبانی نمبر نیویلې که یو ویډیو داسې ماته ثابت کړله زب طاهر خان لالا 2 لک روپۍ پی سبیل الله انعام ورکوم بل زه طاهر خان لالا دا خبره کوم چې زما خپل باندې الحمدلله د پراپرټي کاروبار دی زما ضرور د موټر سایکل او خټټ کاروبار دی یو رور می آرمی کې چکم دی نوکر دی ز خپل سرکاري جاب باندې ما پلار می چکم دی د پولیس افیسر نه ریټایرډ دی الحمدلله مونږ ته دونه انکم راځي دونه چې زما ځان لازم د ټولو چې ملاو کې کم از کم 1,20,000 زم کوړه انکم راځي او زموږ می به چې ټول اخراجات دي 40-50,000 روپۍ زموږ اخراجات دي زه د خلکو خدمت کوم ما ته چې چام پیسې را لګړي دي پدې کې د طاهر خان سویم ده ما ته چې چا پیسې را لګړي دي هغه ته ما هغه پیسې ما باقاعده په یو لیست کې ما شو کړی دي چې مالا مثال کے طور پر فضل کریم دی نمال فضل کریم لسرا لګړي دي حسنین دی نمال اترا لګړي دي ما باقاعده د هاي لیست شو کړی دي او زه په هر پروګرام کې د هر کورنۍ نمبر د پروګرام په اخره کې ورکوم زه بیام د دا دعوت ورکوم چې تر راشه کینه میډیا برو غواړو او د شردام به وکړو دوانه محتبه قرآن دو او د قرآن د پاسه بل لاس دو دیبم په قرآن لاس دی چې تر اوسه پورې 200 پیسې والیدا زبم ورته په قرآن لاس دم چې ما څه کړی دي دوه په قرآن لاس د په ما د الزام لګولې چې دی په پیسو کې خورد برد کی دا د خلکو پیسې دی راغلي دي ما رسولې دي دې ماته وخی تر اوسه پورې د کومه قرآن جوړه کړی دا یو جنید خان په جنید خان باندې دا خو داغه الله کې نوکری کولې نشل بس راغې دا خو ځان له خبره ده ما کور غستې دي خلکو لا ما زمګي جوړې کړې دي خلکو لا د کینسر بیماران ما ډاکټرانو لوړې دي واپس مې وروړي دي د تر اوسه پورې سکړې دي
بس راځه کله د یو دعوت خوره کله د بل دعوت خوره کله یو لزه کله بل لزه د ماشومانو د ګوډیانو غلبې شروع کړي دي دا خو سوشل اکټیویټي نه ده خلک خندول ځان له خبره ته زما غونته کې کار وکړه 40 غنټې کار ته وکړه ته مایک جوړ کړه لوګو جوړ کړه مه جوړوه ته زما غونته کې وګرځه 40 غنټو کې زه 4-5 غنټې خوب کوم ته زما په شان کار وکړه زه به درته به وایم زه به ته به وایم چې آفرین دا خو د لک خبره ده بس یو پیر راغلی طاهر خان دی او طاهر خان دی ته چې په ما الزام لګې زما تا ته بیا هم دغه خواسته چې راځه او په قرآن شریف په دواړه لاس دو ته به هم لاس دی او زه به هم درته لاس دم دود که دود پانی که پانی بشي بل خوا په یوټیوب باندې یو بله ویډیو هم وایرل شوې ده هلته د هغې کس چې کوم دی نوم محمد نه راځي خو هغې دا وینا وه چې تاسو دې نه مخکې د ایکټینګ کار کوو تاسو په ډرامو کې کار کوو او د هغه خپل ځاني دا وینا وه چې تاسو چې کوم دی په داسې ډرامو کې تاسو ډانس کوئ تاسو هغې د باره کې څه وایئ بالکل زه خو دا خبره کومه یو سړی دی یو ویډیو راوچته کي زما د ډانس او ما د دې په سکرین باندې شو کې زه به د شوبز دا لاین پرېږدم یو ډانس کول دي یو ایکټینګ کول دي ما ټولې ډرامې په سیریلو کې کړي دي ما سیریلې کړي دي ما ښه معیاري ډرامې کړي دي ما د دې جهانګیر خان دی دې خلکو په شانته ما چې دی نو په حاشیه ډرامې ما نه دي کړي ما د وطن ټي وي دپاره کړي دي ما د خپل چینل لپاره کړی دي چا چې کتلی دي او یو سړی دی ماته دا ثابت کی چې دا ډرامه بیکاره ده یا د په حاشیه ده یا د کور د کتو ډرامه نه ده زه به د خپل سوشل اکټیویټیز پرېږدم او څوک چې د ډانس کړی دی نو ډانس خو اجراګان کوي زه اجرا خو نه یم ما ته شو کې ما په کم داسې ډرامه ده کم داسې سونګ دی چې ما پکې ډانس کړی ما ته شو کې ما ته اوخه زه میډیا په مخ کې راته یم چې زه به د خپل چینل او د خپل فیسبوک دا به تاسو ته پرېږدم او ډیلیټ یې کړئ او بل ټول مهم چې په سوشل میډیا پر رسنیو باندې په تاسو باندې ډیر غټ تنقید دا راځي چې تاسو د پښتو چې کوم دا پښتونولي دا پښتو دغه دا تاسو متاثره کړی دا او تاسو دا کړي پلانکې او ډینګرې ډېر خبرې شوي دي که نه نو تاسو دغه خلکو ته څه جواب ورکړئ کوم چې جنرل آډینس دي جنرل آډینس دي تاسو ته کال کوي یا تاسو ته دغه کوي په دې ستاسو په دې ویب پاڼه ستاسو په دې فیسبوک باندې هغې کمنټس کړي دي تاسو ته ردې بدې ویلي دي تاسو د هغې باره کې څه وایئ ردې بدې خو خلک په یوسف جان لالا پسیم کوي ردې بدې خو خلک په طارق جمیل سے پسیم کوي ردې بدې خلک په عمران خان پسې به هم کولی چې د 22 سال نه هغه کوم جدوجهد شروع کړی نو زه وایم چې آی لو عمران خان آی لو یو عمران خان هغه چې کوم جدوجهد شروع کړو په هغه پسې به خلکو کم کنزل کول خو هغه خدای پاک بیا ما خپل مقام ته ورسو ما پسې چې کوم سړی کنزل کی 3 کیټیګریز والا دي 3 کیټیګری والا نمبر 1 کیټیګری والا هغه خلک ته چې موجوده ټیم کې د جنکو سره خبرې کوي د جنکو سره لکه جنکې ورغلا کوي چې لکه تختی د کور تختی یا هغه سره داغه د نور څخه غرض وي یا د پیسو وخلو لپاره او هغه جنې د زیتون دا ویډیو وګوري او هغه ته وي ورکه تر اشترا لګي خو ټیک ټاک نه زتا سره په موبایل خبرې نه کوم نمبر 1 هغه کیټیګری والا خلک به ما پسې کنزل کوي دویم هغه کیټیګری والا خلک چې کم زمانه جیلس دي هغه کیټیګری والا په ما پسې کنزل کی دریم هغه کیټیګری والا چې کم تر اوسه پورې په دې سوشل میډیا باندې په دې پیجونو باندې لګي دي او زما په شان الحمدلله زما په شان نوم اعلان دي پیدا کړي هغه خلک به ما ته کنزل کی او وسم ستاسو په دې ویډیو چې ما ته کم خلک کنزل کی اوس دا به هغه دا به دغه درې کیټیګری والا وي او سلورم به هغه کیټیګری والا وي چې د هغوی خاندان چې څنګه د کنزل وي په دکې لیول به د خاندان وي ما ته به دا خلک کنزل کوي د سلور کیټیګری والا دي صحیح اوس تاسو د مستقبل لپاره څه سوچ کړی دی تنقید نه پس به تاسو د میډیا کار کوئ جاري وساتئ او که نه تاسو چې کوم د سوشل میډیا د خپل چې کوم تاسو کریټر د یوټیوب او د فیسبوک تاسو کریټر اپیشل نو تاسو به دا جاري ساتئ او که نه ختموئ به دا خو سوال نه پیدا کیږي خار منلو والا خو زه یم نه الحمدلله ځکه چې ما سره د یتیمانانو د اسیرانو دعاګانې دي ما ته اوس هم خلک کالونه کی پرون مې یو کس چې کم نه 50-60 هزار روپۍ را لېږلې وي چې دونه دغه نه باوجود او په زما رمضان یو پیکیج ورکړی دی چې قریبا دغه اماونټ جوړیږي 12 लाख زما په چینل باغ زور کومه د دې ویډیو نه پس خلکو په ما نورم ټرست کړی دی ما ته نورم پیسې را لېږلي دي خلکو پیسې خوري چې پیسې خوري ما ته پیسې ولې را لېږي او ان شاء الله از د یتیمانو اسیرانو आवाज به اوچتوم او که بیا هم داسې خدا نه خواسته خدای دې نه راولي خدای دې هیڅ کله داسې واقعیت نه راولي بیا هم داسې واقعیت را لوي زنانه ما ته وي چې ته راشه زه په کولو مخ باندې کوم او زه انټرویو کوم مې به زه بیا هم کوم صحیح بالکل دا आवाज به زه بیا هم اوچتوم صحیح
کچېرې مطلب تاسو دا وایي چې که تاسو له د انټرویو والا ښځه اجازه درکوي چې مخ کاره کوي نو تاسو به بیا هم چلوئ بېشکه صحیح کوي دا اردو کې چې تاسو خو پښتانه اسم بدنام کړل خو بیا هم په اردو ژبه کې ولې بدنام کړل نه پښتون که بدنام دی هغه بدنام د خپل حرکاتو د وجې دی زما د وجې نه دی ځکه ما په اردو کې خبره کړې ده نو ما یو میسیج ورکړی دی یوازې د پښتنو جینکې نه دي چې زه به د پښتنو جینکو ته په پښتو کې خبر وکم نه ما د اردو ایتم کړی دی زما سره دشمن مل انډیا اوسېږي په هغې کې هم زموږ خویندې میندې پښتنې شته یوازې په پاکستان کې نه دي په افغانستان کې هم شته دی په هر مسلمان ملک کې زموږ خویندې میندې شته دي زما هغوی ته دا میسیج او د دې زیتون جینې هم دا میسیج چې موږ دا یو میسیج ورکو هغه جینکو ته چې ما ته دا خبر وکړله که نه چې هغه کیټیګري والے خلکو ته چې د جینکو سره په موبایل خبرې کی او هغه د دې نه منع شي نو هغه ما اردو کې پدې او ما اردو کې پنجابیان نه دي یاد کړی که تاسو هغه ویډیو دوباره وګورئ ما اردو بولنے والا یاد کړی نو اردو بولنے والا خدا زه چې اردو وایم نو زه پنجابي شویلم یا ته چې اردو وایې نو ته پنجابي شولې زموږ ډېر داسې پښتانه شته چې په پښتو نه پوهېږي په بار ملکونو کې اوسېږي دا اردو ما د هغوی دپاره استعمال کړې ده خاص کر تاسو د انټرویو د څه دپاره کولی غټ پیغام پکې ستاسو څه و که تاسو مایند کوئ نه او خفه کېږئ نه نو ستاسو په دې اخري پیغام کې بس زه لږه اردو هم وایم لږه پښتو هم وایم رمې زما چې کومې خویندې میندې ما ته ګوري ټولې زما خویندې دي زه هغوی ته دا خواست کوم چې پلیز تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې په داسو هلکانو باندې تاسو اعتبار مه کوئ که تاسو سره په موبایل باندې خبرې کوي تاسو ته د مینې وعدې کوي چې موږ تاسو سره مینه کوو نو تاسو هغه ته دا ووایئ چې تاسو زما سره مینه کوئ تاسو کور ته رشته راولېږئ هلک غریب دي تا سره مینه کوي او ستاسو کور والا هغه له رشته نه ورکوي نو اوس په داسې موقف کې تاسو له تښتېدل نه دي پکار تاسو دا د شریعت خبره ده تاسو کور دا خبره کوئ چې یاره زما دا پلان کې لږ وخت دی زه له ده سره نکاح کول غواړم دا څه غلطه خبره نه ده خو یو پلیز تاسو زما دا ریکویسټ چې تښتئ ما د الکانو سره تختے ما کہیں دے زیتون پشان حل بھائی اور اردو بولنے والے لوگ جتنے بھی بہنیں ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرنا جو آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے آپ لوگوں کو جھوٹے وعدے کرتے محبت کی تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرنا تاسو د اصغرچی ما به خبرې واورېدې دی خپل چې کوم د انټرویو کړی دا د هغې متعلق دی خپل موږ له موقف راکړو موږ ډېره مننه کوو چې راغلل موږ له او موږ له انټرویو راکړه د الله په امان